الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا. بلا عقیدہ ذکر کی اور فرمائی جنت و جہنم دا دوانا پیدا شوی دی کانا چی کی درسته با پیدا کی نو یو ټکی کی بلا خبری دی جنت او جہنم پخپل زیبان دی حق دی تاسو وی پدې کې فلسفیان اختلاف کوي بیا دا دوانا چې کوم دی پیدا دي دا نه چې کې درسته پیدا کیږي معتزله پدې کې اختلاف کوي لا تفنیان ابدا دی باندې بفنا نرزی ولا تبیدان دا به هلاکیږي نه جو همیه پدې کې خلاف کوي اهل حق وی دی باندې فنا نرزی همیشه وي دلایل بوایو فإن الله خلق بشک الله پیدا کړی جنت او جهنم قبل الخلق لا موت پیدا نو وخلق لهما اهلا جنت د پاره اهل پیدا کړی دی او د جهنم د پاره پیدا کړی فمن شاء منهم الى الجنه ادخله فضلا منه جنتیان چې الله جنت ته بوزي دا سره د الله احسان دی ومن شاء منهم الى النار ادخله عدلا منه او چې کوم جهنم ته بوزي دا د الله عدل دی ځکه دغه خلقو کردار اومدون وكل يعمل او دا هر یو عمل کوي لما قد فرغ له کم د فار چې فراغت کړي شوی دی شقی دی جو شقاوت په انداز روان دی او سعید دی سعادت په انداز روان دی وصائر الى ما خلق له ګرځیدون کې دی چې کم د فار پیدا دی جنت د فار پیدا هغه طرف ته روان دی جهنم د فار پیدا هغه طرف ته روان دی نو فرمایدا چې کم دی اتفق اهل الحق على ان الجنه والنار مخلوقتان الان تكيكي اختلاف دي خلافا للمعتزله والقدريه زعما منهم داغي خيال داري بانهما جزاء الاعمال جنة وجهنم خذ اعمال جزاء والجزاء مرتب على الاعمال جزاء باعمال مرتب او يكون ذلك في الاخره جزاء اخرت کی ملا بيګ نمخ کی الله جنت سره پیدا کړي نو مخ کی جهنم سره پیدا کړي فخلقهما قبل يوم الجزاء عبث وقولهم مردود بالنصوص د دوی دا کلام په نصوص باندې مردود دی الله فرمایلی اعدت للمتقين ماضی صيغه ده هم دارنګ اعدت للذين امنوا بالله ورسوله دارنګ الله فرمای اعدت للكافرين وكذا ال عمران کې دا سید دی الله فرمایلی ان جهنم كانت مرصادا دا الله بندرگاه ګرځول تمام بدل ترازی نو ذکرهما بصيغه المزيد غوندو سره دا لګي دا چې کوم ذکر شوی دي دا په ماضی صيغه سره ذکر دي ظاهر باندې حمل کا د مخ کې نه پیدا دي الله فرمای ولقد رآه نزله اخرى عند سدره المنتهى پیغمبر علیہ السلام د معراج پشپ باندې جبريل وکړو او فرمای دا غزه کې سدره منتهى او عندها جنة المأوى دلته جنت ماوى دي نو که جنت ماوا پیدا نه وي نو څنګه نبی علیہ السلام هغه ځای کې د جبريل تماشا کوله وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم سدرا وراى عندها جنة المأوى وفي حديث المعراج د معراج حدیث کې دا سیم راغلی ثم انطلق بي جبريل بيز جبريل مطلما حتى نأتي بسدرة المنتهى فغشيها الوان فدي سدري باندې مختلف رنگونه چړاو شول لا ادري ما هي ما ته پته نه قال ثم ادخلت الجنه فاذا فيها جنابس جنت داخل شو پدې کې چې کوم د ډیره کې د ملغلرو دا چې کوم د غونډاري یا ډیره کې د ملغلرو پکې وي فاذا ترابه المسك خور د اغه د نهر او د خور د مشکوبي دا چې کوم مسلم حدیث دی امام بخاری دا ذکر کړی خو بدون ذکر دخول الجنه دا حدیث ذکر کړی خو د دخول ټکی پکې نشته ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مغا تخکارش ور سدره منتهى فإذا نبقها د دې سدري چې کوم نبیق وي میوي وي د هغه كأنها قلال حجر دومره غټي غټي وي تابع د حجر دا چاټي دي د دې ډېر دانه د حجر د علاقه چاټي دومره دانه وي او ورقها پاڼې د هغه كأنها اذان الفيول ويا د اتيانو وګونه دي داسې پاڼې البخاري وقال عليه السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اريد ان اخذ قطفا ما غختل چې زرا والما سمیبی من الجنه دا چې کوم دی نبی علیہ السلام مونږ کو او په دغه مازه کې نبی علیہ السلام بازي کارونه دا سوکړي چې کوم دی کله مخ کې شو کله ورستو شو بیا دا فرمایل چې دا زمخ کې کېدم نو ماته الله جنت را مخامخ کو غختل می چې دا غینه یو مڼه یو کېلا سشي ته راو شو کوم اخذ قطفا من الجنه حين رايتموني جعلت اتقدم وجزمخ كيدن پدي منځ کې ولقد رايت جهنم
ما جهنم اومکتو یحتم بعضها بعضا چې بعضی جهنم د گرمایش نه په بعضی چکونه لګول حين رأيتموني تأخرت نزل رست شما نو پته لګي جنت او جهنم او چې پیغمبر علیه السلام تماشا کوله. دا بخاری حدیث دی. و ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم دا مشهور روایت دی چې ابو داود ذکر کړي لما خلق الله الجنه قال لجبريل اذهب فانظر اليها والى ارسل الجنه تماشا وکا فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي ربي وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها. الله استغفر عظمت مې قسمی کله جنت چا نوم وورید کله هم متزان دار سي دا دومره خپل زیاده. ثم حفها بالمكاره بیا الله د جنتنا مکاره تو کړ چې په کملاره جنت راتلل دي په یخنه کې مو د سونی د شپې په فاسیدلی دا به طالبي وي دا به علمي دا به چې کوم د خلک مزي کتاب سرخ کته کړي خلک به خواهشات پوره کتاب خپل خواهشات کړتور کړي چیز سړی نه ما خلک به چې کوم د پجازونو کې الوزي بنگلي دي ته د خور په کوټه کې ناشته دا تمامه مسلې چې کده تسخت ته وشولې نو چې بیا جبريل تماشا وکړه اذهب وسيو ګورا فذهبين ثم جاء فقال اي ربي وعزتك لقد خشيت الا يدخلها احد تاخذ سي بان کو چې یې کبه یو کس به مولانه نشي په دې ازغو باندې سوکرات لیش. فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال اي ربي وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها. جهنم بسوق نوم وانوري چې به داخل شي اړ یو سړی به نظر ساتي. فحفها بالشهوات بیا تنه چې کوم د شهوات توکړو سو باندې ډنډ سورې تنه توکړو اوس کوي په دې چې څوک راځي نو چې دا نو بیا چې کوم دی الله پاک دا خو مشکل ده چې څوک تنه منی شي دا خو به ارسل را منډي وي. اسلام آباد کې چې کوم د بربنډي جینه کې د ډانسونه کیږي شراب ملاويږي خوراکونه ملاويږي د پردې لوري یاني دي چې کوم د غاړې غټې دي دا انسان طبيعتي مني دا سری سپیریټ ته کوم ځای کې ملاويږي خدا چې کوم دی جهنم دی ښه چې کوم سړی دلته ناست دی چې کوم دی خو دی یاره چې زه پکې به مال پکې ودودي کې والی وایي تاسې یې لکه هلته چې حاضر یې داسې یې لکه چې هلته حاضر یې ودي نه کریهو بد بګڼي خبیث دا کار دی د خباثت دی. الله چې کوم دی ستاسو اصلاح نصیب که په غلطه رواني مسلمانان یې ګمراه شولې نه به هر کیف په شهواتو باندې بند کو چې کوم دی. ابو داود روایت دی حديث طويل يدل على وجودهما جنة مشتي وجهنم مشتي وكذا قوله تعالى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة في جنة में كم से क्या يقول सवाल पता लगी जन्नत हो يدل على وجودهما فصل المسألة المفسر تفسير مظهري جلد 138 की ابن कसीर جلد 161 की والأجوبة عن شبهاتهم او دغه حضرات چې کوم شبهه دغه جوابونه شریعت کې ذکر دي لا تفنيان ابدا وهذا قول الجمهور من السلف والخلف اکابر او د غوند په اتفاق د خلافه جوهن بن صفوان قد ابتدع بفنائهما غدا ابتداء خبر شروع لوي جهنم او جنت په پانی کیږي وليس له د دې جوهم د پاره نشته چې کوم د سلفون د دماغ کې داسې کسو مسلمان نشته چې په دې خبره کړی وي. زعما منه دغه ګمان دو بانه يمتنع وجود ما لا يتناهى من الحوادث کوم چې حوادث وي هغه غیر انتها پورې وجود نه لا في جانب الماضي ولا في جانب المستقبل دا كلام وهذا مردود دا كلام رد بالنصوص لقوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله ما هم بخارجين فتلقي أبدي ده الله فرميلي يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها دي بنشي وتري ولهم عذاب مقيم دائم ده الله فرمي خالدين فيها أبدا أبدتك وسر ده دارنگی اللہ فرمائی ان هذا لرزقنا ما له من اخذ جهنم متعلق اس در جنت متعلق ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ ختم دل بھی نہیں دا ختمی گی نا ہم دارنگی اللہ فرمائی لی ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون ہمیشہ بھی ہم دارنگی اللہ فرمائی لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى صرف دنیا مرگ دے بس بیا مرگ نشتا دوام دے بیا. نبی علیہ السلام فرمایلی ما يدخل الجنه جنت لاړي نو ينعم مزيبك ولا يبأس پدې باندې بأس او تکلیف نشتا ولا يبتلي ثيابه نبي زړی کی کپڑے ولا يفنى شبابه نبي چې کده پانی کی زوانی به همیشه زوانی. المسلم وقال عليه السلام ينادي مناد یو اعلان کول کې به اعلان وکي ان لكم جنتيانو تاسو د پر دا اعلان دی
ان تصحوا همیشه بروغي فلا تسقموا ابدا اوس بدل ته کرونه ناراضي اوس بدل ته چې کوم دې اٹاټیک ناراضي اس بم ناراضي تصحوا ابدا فلا تسقموا ابدا تاسو بګاریږي نه وان لكم ان تحيوا تاسو بجوان کوئی په جنت کې فلا تموتوا ابدا ذکر به کوئی ابد دے حدیث طویل ذکره مسلم جلد 2 صفحہ 380 بانی حدیث نمبر دادے وکذا ذبح الموت المذکور فی صحیحین صحیحین کې دام ذکر دی چې مرګ به الال شي نو چې الال شي نو څنګه په ناراضي خلق لهما د دې جنت او جهنم د پر الله مخلوق پیدا کړي حضرت عائشہ فرمائی توفی صبیون یو معشوق وفات شو فقلت ما توبا له خوش خبری د بچی د پاره عصفور من عصافیر الجنه دا د جنتی و چرچانه ده زکه چې ګناه سکړی نه دي د پیغمبر علیه السلام فرمایل اولا تدرین تنپویږي ان الله خلق الجنه وخلق النار تا پته نشته الله جنت او جهنم پیدا کړي په خلق لهذه اهلا جنت د پاره مخلوق پیدا کړو د جهنم د پاره پیدا کړي نو تاسو څه پته چې ته فیصله کې د جنتی دي نو ځکه موږ وایو د چا په جنتی والی به ته فیصله نه کې همدارنګه چې کوم دی پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الرجل لا يعمل عمل الجنه یو سړی عمل کوي د جنت والا نیک بزرگ ښکاری فيما يبدو للناس خلق ته څنګه ښکاری وهو من اهل النار ذکر الله نه یریږي وردا ګمانونه کې طالب مجموعات کې ناشته مدا څه پته نه وان الرجل لا يعمل عمل النار فيما يبدو للناس خلق تخکاری چې کوم د خپل بد عمل دی بد کردار دی وهو من اهل الجنه الله توفیق ورکی توبه وبسي المسلم وقال تعالى الذي اعطى كل شيء خلقه اريد پر خپل مخلوق پیدائش ورکو ثم هدا دیو طلاق خولا یعنی کا یا بد الله فرمای ان هديناه السبيل من طلاق خور اما شاکر و اما کفورا والخير والشر خیر او شر مقدران علی العباد که خیر د الله د خانه فیصله ده او که شر د الله د خانه فیصله ده هر چې نفس خیر او شر دی په مقدر من الله الله فرمی فالهمها فجورها وتقواها فجور کدا شر دی تقوا چې خیر دی د الله د خانه الهام دی نبی علیہ السلام فرمایلی ويكتبانی دا دواړه فرشتي لیکي ويكتب عمله دا چې کله روح اچول شي نو د پسې دا تقدیر مقرر شي يكتب عمله واثره واجله ورزقه ثم تطوى صحف بیا کاغذ راورغتل شي ولا يزاد فيها ولا ينقص کمی زیاتر کې نه راځي البته و اختیار الکسب فإلى العباد کسب بندگان کوي الله فرمایي فذو تقدیر د الله د خوانه دی خالق الله د خو کاسب بنده دی الله فرمایي فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون پته لګی ستا کسب دی الله فرمایي وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون استا عمل دي نبی علیہ السلام فرمایي في حدیث طویل اعملوا فل عمل کی کوشش کی فكل ميسر اریو د پر اغدار آسان ولی شي اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه بدلګی تا تاساری کی نو کاسب تي والاستطاعه التي طاقت او قدرت اغا آلتا دی مسئلہ ویلی و چه استطاعت اهل حق دا معید فیل سروی معتزلہ دا مقدم دا فیل نوی او دا باز حضرات تقسیم دے استطاعت گو مانو سر رازی یو مانا سر مقدم دا فیل نئی یو مانا سر معید فیل سری او دا مختار دا تحاوی دا نزکہ دے فرمی استطاعت التي يجب بها الفیل چه پر کمان فیل موجودی گی اغا طاقت چه پر فیل موجودی گی من نحو التوفيق لك توفيق شو الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به دا د مخلوق صفت نه نو دا سي طاقت مع الفعل دا بده فعل سري سجد اهل عقاقيد دویمه معنا واما الاستطاعه من جهه الصحه استطاعت دا معنا چې صحت دي ول وسع فراخيدا والتمكن وطاقت وسلامه الالات آلات رغيدل دي فهي قبل الفعل دا بده فعل مخکوي او بها يتعلق الخطاب اوم دې پسې تعلق د خطاب دی الله چې بنده ته خطاب کوي نو دا طاقت ورکی به ته خطاب کوي نو تکلیف به مال طاقت نه لازمي وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها الاستطاعه والطاقه والقدره والوسع الفاظ متقاربه دا ټکی دي کته ته استطاعت و طاقت ورته و قدرت ورته و وسع ورته و قریب ټکی فعند القدريه والمعتزله لا تكون القدره الا قبل الفعل قدريه ومعتزله اذا بدا فعل مخكبي والا كما كذا ونمني يلزم التكليف بما لا يطاق
او تعالی باطل دی ځکه الله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها نمخ کې بتا قدر کوي به بتا مطالبه د فعل کوي وقابلهم طائف من اهل السنه اهل السنه او جماعت د دې مقابل کې دی غوي لا تكون الاستطاعه الا مع الفعل استطاعت د فعل سره یو ځای راشي والا فيلزم تخلف المعلول عن العله یو ځای د فعل سره را نشي تخلف د معلول براشي د علتنا او ذا باطل وجد از القدرت قدرت چې کوم د علت د فعل دی نو چې قدرت راشي فعل براولي څنګه ته مخکې راولي دا دوه قول شو وما ذكره الشيخ کوم چې تهاوی ذکر کړی من تقسیم الاستطاعه الى قسمين چې استطاعت په دوه قسمه دي یو وهو قول عام دا قول د عام اهل سنت دی او دا راجح هم ده چې ان للعبد قدرتين قدرة من جهه الصحه یو قدرت ویل شي صحت وسع تمكن سلامه الالات اسباب هي منات الامر والنهي او دا طاقت چې الله ورکی نبی او ته امر او نهي کوي دا مدار د امر او د نهي او هذه تكون قبل الفعل دا بد فعل مخکې اوس دا استطاعت په دې معنی سره او دا به مخکې د فعل نه او دا راغلی شریعت کې الله فرمایي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا سټکه راغله استطاع او د دې استطاعت نه څه معنی ده الزاد والراحله او ذات او راحله د مخکې نه بتاله الله درکې به د باندې حج کوي دا صحت د آلات او د صحت د اسباب ده انو لهذا نفاوجب الله الحج على المستطيع او استطاعت وهي بالزاد والراحله وتكونان قبل الفعل دا د فعل مخکې الله فرمي ومن لم يستطيع منكم طولا چې د چانه طاقت اينکه المحسنات المؤمنات فمما ملكت راغله د دې استطاعت نه څه مراد دی والمراد من الاستطاعت هي الالات والاسباب من لم يستطيع چې د چا سره آلات او اسباب نه نو تكون قدر کې دا یو معنی والثاني دویم چې کوم د القدرت هي حقيقه القدرت دا حقیقت قدرت دی المؤثره چې کوم مؤثری په فعل کې المستجمع لجميع شرائط التاثير دا جامع وي تمام شرایط د تاثیر د پر چې دا قدرت راشي روز د مؤثر موجودي فهي تكون مع الفعل دا د فعل سره یوځي استطاعت دا معنا عمر غلی دا د فعل سره یوځي الله فرمای ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون دوی سره طاقت د اوریدونو طاقت د لیدلونو اوس دلته اسباب خو نشي راستي د خلکو وښتي سترګې خوشتي حالات اسباب خو برابر دي دلته مراد د استطاعت نه هغه قوت چې کوم دی چې په کوم باندې د پوهه حاصله کې هغه قوت نشته والمراد نفي حقيقه القدرت حقیقت قدرت نشته لا نفي الاسباب والالات دا مراد نه ځکه دغه وګونه سترګې ارسه موجود دي لانها كانت موجوده دویم مثال الله فرمای انك لن تستطيع معي الصبر خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وی تو زما سره چې کوم دی د صبر طاقت لن تستطيع طاقت د صبر نشي کولای دلته استطاعتنا آلات او اسباب مراد دي ځکه موسی علیہ السلام لاس پی وګونه ډو ارسشته څنګه معنا د آلات سره کې حقیقت قدرت مراد ده المراد منه نفي حقيقه القدرت الصبر دا نشته ده لا اسباب الصبر دلته نفي د اسباب الصبر نه ده فالحاصل ان القدرة نوع مصحح یو قدرت داسې ده چې دا مصحح د فعل وي يمكن معه الفعل دا غسر فعل ممکن وي ترک او ترک مسره وهذا قبل الفعل دا بد فعل نه مخکې وي دا طاقت ذکر الله يلزم التكليف بما لا يطاق ونوع بين قسم هي القدرة المستجمع نبي بدا تكون مع الفعل فلا يلزم بدل لازم تخلف المعلول عن العلة